او د خالد بن ولید رضی الله تعالی د اسلام راوړلو د واقعه ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو. په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي په هغې کې خو د لاس وکنه د شاه علي په غونډۍ باندې راوختو او دا ډېر غټ جنګجو هم و. خو ده وی زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه وی دا نبی علیه الصلاة والسلام چې په غزوه حدیبیې ته را روانو که نه وی ما ملګرو ته ووي چې ځای ورته سي کوئ چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغلته کې پړاو اچوي وي موږ چې دوی څنګه پړاو اچوي موږ به ګیر چاپېره ناست موږ به ناڅاپي حمله وکړو. وي موږ ناست هغې ځای ته وي ناڅاپي نبي علیه السلام لاره بدل کړه هغې ځای ته ډو رانغې حالانکې څومره قافلې چې به راتلې دغې ځای ته به راتلې او نبي علیه السلام هغه لاره پرېښوده په بل طرف لاړو. ما دې ملګرو ته ویل چې دا سړی خو ډېر عجیبه غونته سړی دی. موږ ورته دلته کېناستو او ډایرکټ یې لاره بدل کړه. ما ورته چې خیر دی بل یو ټایم را روان دی هغه ټایم کې دوی مونځ د سره هم نه پرېږدي چې هغې ته صلات وسطی ویلی شي د مازدیګر مونځ. د مازدیګر مونځ دوی د سره نه پرېږدي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو اهل و عیال ټول دې هلاک شو. نو دوی د مازدیګر مونځ نه پرېږدي بالکل نه پرېږدي. نو چې دوی په مانځه ودرېږي که نه موږ به پرې حمله وکړو. موږ په دې کې ناست وو چې د مازدیګر مونځ ټایم شو نبي علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف د صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول نیم یې چوکیدارۍ ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسان د نبي علیه السلام سره وکړو بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل هغه نور راغله په نبي علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبي علیه السلام مونځ وکړو او مې مونځ وکړو مې چوکیداري کوله که نه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي ده سره اوس غیبي غونته کې امداد دی. د ده خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کښېنو نو بس دا طریقه بدله کړي وي د ده سره غیبي غونته کې امداد دی. وایي هغې ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږ مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته به غزا له لاړم د جنګ له لاړم که نه وایي ښه د خپل قبیلې د طرفه به مې جنګ کوو خو چې واپس به راغله په دې زړه کې به خفه وم مړه چې دا ته خپل ملګري وجنې خپل قبیله وجنې خپل خلک وجنې ته څه کوې څه په لاس راځي. خو بهرحال د خانداني غیرت او په هغې کې لګیا وم. وایي چې ډېر تنګ شوم که نه ما دا اراده وکړه چې شام ته ځمه هلته به یا یهودي شمه یا به عیسایي شم. مسلمانېدې خو ځکه نه شمه چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دښمن دی نو زه به ځم د ده څه ته به وم چې په تا ایمان راوړم. جاهلیت او غیرت که نه په غزوه بدر کې زه د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زه د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زه د خلاف ولاړم هر ځای کې ما سره جنګ کړی اوس به په ایمان راوړم. ما وی چې زما شام ته یا به یهودي شم او یا به څه شم عیسایي شم او دا خپل مذهب خو راته بد ښکاري ځکه څه ګټو ته سجدې لګو دا موږ څه کوو که نه. دا مې اراده وکړه وی زما یو ورور و د هغه نوم ولید و هغه مسلمان و. وی نبي علیه السلام دې ولید ته وویل که ما دې ورور ته چېرې دا خالد د ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او د ده د عقل او هوښیارتوب لږې خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګېدی څومره به ښایي. ته ورته اسلام دعوت ورکړه ورور ته ولې وویلو که نه. وي دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو وي ما ته وي چې اسلام ته راشه. ما مې چې د ورور خط ولیدو وي ما ته وي چې نبي علیه السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشه. چې دا خبره مې واورېده بیا په ځان نه پوهېدم چې نبي علیه السلام زما صفت کړی دی. نبي علیه السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی. وي ما اراده وکړه چې ځم مدینې منورې ته. خو ما وي چې یوازې به څنګه ځمه نو لاړم بل ملګری مې کته عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه احد بدر کې چې مردار شوی دی. په صفوان پسې لاړم ما ورته وایي چې صفوان یې ما ورته ما ته وایي چې هو ما چې په زړه کې مې یو خبره ده ما ته وایي چې څه ما چې زه خو د دې پیغمبر نه ډېر متاثر یم ایمان پرې راوړم نو که تا پرې راوړم ښه خبره ده چې دواړه ملګري شو مدینې ته لاړ شو زموږ د قبیلې سړی دی زموږ د خاندان سړی دی په ټوله دنیا به حکومت کوي موږ خو بې بد نه ښکارو که نه او هغه کومه خبره کوي ښې خبرې کوي. وی صفوان راته وویل که نه چې کو دا ټوله دنیا په ایمان راوړی یو دښمن یې پاتې شي هغه یو دښمن به یې زه یم. صفوان وایي چې یو دښمن به یې زه یم زه په دې ایمان نه راوړم. ما چې ټیک ده صحیح ده. وی لاړم عکرمه ده دا مې دوست و د ابوجهل زوی عکرمه ته مې وویل چې عکرمه یو کار نه کړو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو. عکرمه راته هم دا ټکی وي کو ټول خلک په ایمان راوړي او اخري دښمن یې پاتې کېږي هغه به زه یم. بیا کې د عکرمه رضي الله عنه ایمان راوړی په فتح مکه په ورځ باندې. بیا لاړم عثمان ابن طلحه ده ما ته چې عثمان یو خبره کومه په لکه مې خبره راوړي خو چې ته وراره څه جواب راکړې نو عثمان ابن طلحه چې ووایي څه خبره ده. ما ورته وایي چې دا پیغمبر نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی خو ډېرې ښکلې خبرې نه کوي دی وایي زنا مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي لورګانې مه وژنئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي د ګټو د لوټو سجدې مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي وایي خپلوالۍ مه پرې کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي. عثمان ابن طلحه راته وایي چې ویل څه غواړې خبره وکړه. ما ورته وایي چې ایمان پرې نه راوړو وایي چې ما په د بېګانې اراده کړې ده خو تا ته مې نه شو ویلی ما هم د بېګانې اراده کړې ده. ما ورته وایي چې زه ملګری مې پیدا شو ما ورته وایي چې ځو وایي چې یو ځای د مکې نه اوزونه خلک را باندې شکي کېږي یو مقام مې ورته وښود چې هلته راځه زه به هلته وتیم ته مالته وځه راځه. هلته لاړم عثمان ابن طلحه هلته موجود و هلته کې یو ځای شو روان شو چې اوس لونه یې په لاره کې خو د مکې یو سردار ولید عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې
ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی و د جنګ دا چالونه به ټول ده جوړول موږ چې دی ولیدې موږ چې پاک ربه دا کوم ځای ګیر شو دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو ده ته به څه وایو دا خو زموږ مشر دی موږ ورته وایي چې لکه موږ ته وایي چې څه کوې لکه موږ ورته وایي چې ته څه کوې وایي چې نه رښتیا وایي چېرته روان یې موږ ورته څه نه وي وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو موږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه خو ملګری یم زه هم مدینې ته ځم راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو ویې لاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي نبی علیه السلام چې خبر شو کله چې دا درې واړه را روان دي نو نبي علیه السلام وفرمایل مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې خالد را روان دی عمر ابن عاص را روان دی عثمان ابن طلحه را روان دی دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې نبی علیه السلام ډېر خوشحالېږي ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي نبي علیه السلام ستاسو په انتظار کې دی زه چې څنګه ورسېدم نبي علیه السلام لره که نه نبی علیه السلام ته مې وفرمایل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله او بیا مې د نبی علیه السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې کلمه مې وویله نبی علیه السلام راته وفرمایلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي ما ته مخکې نه پته وه چې ستا به شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي ته به ایمان له راځې بیا ورته ما وویل چې د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ما له دعا وغواړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي مخکې چې په کفر کې څه کړی هغه ټول الله ختم کړو بیا نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد ته بخښنه وکړه الله خالد ته بخښنه وکړه او بیا بل صحابي راغی درې واړو د نبي علیه الصلاة والسلام په لاس باندې سر راوړو ایمان راوړو